Exercise 2.4 के question number 3 दे च form a quadratic equation whose roots are square of the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. question کې تاسو ته وایي چې تاسو یو quadratic equation جوړ کې چې دا غي roots چې کوم دا چې کوم equation تاسو جوړوي دا غي roots چې کوم دا هغه د دې equation چې کله تاسو roots والے لټ مونږ وایو چې د دې equation roots الفا دی او بیٹا دی د دې equation نو د دې equation د roots په تاسو سکوير واخلئ او دا غینه به بیا تاسو یو نوې quadratic equation جوړوي یعنی question کې موږ ته ویلو چې د دې equation چې کوم roots دي لټ هغه ته موږ وایو چې الفا بیٹا چې کوم دا هغه د دې equation roots دي نو sum of roots په موږ د دې نه راوباسو s چې هغه برابر دی د الفا پلس بیٹا او الفا بیٹا چې کوم دا برابر دی د ماینس b بای a نو دا موږ سره د دې equation sum of roots رالو یعنی دلته کې د b په ځای b ده او د a په ځای a ده نو بس ماینس b بای a راغی او product of roots چې کوم دا هغه راشي الفا بیٹا هغه بشي c بای a نو په question کې تاسو ته ویلو چې کوم نیو equation تاسو جوړوي زیرو یعنی دې کې موږ له فکر دی د s ویلیو او د p ویلیو او تاسو له په کوېسچن کې کنډیشن درکړې دی چې تاسو له کوېسچن کې کنډیشن درکړې دی چې د دې اکویشن کم روټس دي یعنی د دې اکویشن چې کم دوه روټس دي هغه چې تاسو د دې اکویشن د روټ سکوير واخلې یعنی د دې اکویشن چې کم روټس دي الفا بیٹا کچره د دې تاسو سکوير واخلې موږ وایي چې د دې اکویشن لپاره به روټ شي او به الفا سکوير شي او بل به کوم دا بیٹا سکوير شي د کوېسچن کنډیشن دا چې د دې اکویشن د روټس تاسو سکوير واخلې دا غینه بیا تاسو یو اکویشن جوړ کې یو کوادریټیک اکویشن دی جوړ کې نو موږ سره دوه روټس دي الفا سکوير بیٹا سکوير نو د دې لپاره به اس شي اس پشي چې الفا پلس بیٹا دی الفا پلس بیٹا او دلته موږ سره د الفا ویلیو چې کوم دا الفا سکوير دی او د بیٹا ویلیو چې کوم دا بیٹا سکوير دی نو الفا سکوير او بیٹا سکوير چې کوم دا به موږ معلومو چې د دې ویلیو به سره راځي نو موږ ویلې دي یو فارموله موږ ویلې وا چې الفا پلس بیٹا کله موږ سکوير واخلو نو دا برابر وي د الفا سکوير پلس بیٹا سکوير پلس 2 الفا بیٹا د دې برابر وي نو دا به داسې شي چې الفا پلس بیٹا هول سکوير دا 2 الفا بیٹا به دې سایډ ته راوړو دا به شي ماینس 2 الفا بیٹا از ایکوال ټو دا به شي الفا سکوير پلس بیٹا سکوير نو د دې الفا سکوير پلس بیٹا سکوير په ځای به تاسو ولیکئ چې s از ایکوال ټو الفا پلس بیٹا هول سکوير ماینس 2 الفا بیٹا دا ځکه مونږ ولیکو چې مونږ سره د الفا پلس بیٹا ویلیو شته او د الفا بیٹا ویلیو شته هغه به چې کوم دا مونږ دلته کې پوټ کو د دې اکویشن په کنټینیویشن باندې د دې اکویشن په ذریعہ به چې کوم دا مونږه د اکویشن جوړون د الفا بیٹا ویلیو مونږ سره دا چې هغه د ماینس b بای a دا به شي ماینس b بای a هول سکوير او ماینس 2 عدل کې الفا بیٹا ویلیو چې کوم دا هغه سره c بای a دا نو s پتا سره راشي دا به شي b سکوير بای a سکوير ماینس سکوير والے نو پلس پشي دا به شي ماینس 2c ډیوایډډ بای a د دې چې LCM واخلې نو دا به a سکوير راشي دلته به شي b سکوير ماینس 2 او دا a سکوير بدل ته ملټیپلیکیشن کې شي نو دا a به کټ شي پاسه به صرف یو a پاتې شي ماینس 2ac دا تاسو سره سم اپ روټ راغی اوس موږ له پکار به کې پروډکټ اپ روټس دی p نو پروډکټ اپ روټس لپاره چې کوم ده نو تاسو به دا روټس وکې ملټیپلای کې نو دلته د الفا په ځای چې کوم ده موږ څه اخیستی دی الفا سکوير اخیستی دی او د بیټا په ځای چې کوم ده بیټا سکوير اخیستی دی یا دا موږ داسې لیکلی شو چې الفا بیټا هول سکوير او د الفا بیټا ویلیو موږ ته پته ده چې هغه سره c بای a نو دا به شي c بای a هول سکوير یعنی پروډکټ اپ روټس په تاسو سره راشي c سکوير بای a سکوير اوس تاسو سره د p ویلیو هم راغله او تاسو سره چې کوم دا د s ویلیو هم راغله نو دا د s او د p ویلیو به په دې اکویشن کې پټ کړئ نو تاسو له به هغه ریکوایرډ کوادریټیک اکویشن درکړي نو د s او د p دا ویلیو به دې اکویشن کې پټ کړئ نو دا به شي x سکوير ماینس د s په ځای ویلیو سره b سکوير ماینس 2ac ډیوایډډ بای a سکوير انټو x پلس د p په ځای ویلیو سره c سکوير بای
a square is equal to 0 دا به تاسو سمپلیفای کې یعنی دواړو سایډ ته به چې کوم دا a square کې ملټیپلیکیشن ورکې ملټیپلای a square to both side دواړو سایډ ته به چې کوم دا a square ملټیپلای کې نو دا به شي a square x square minus b square minus 2ac divided by a square into x plus c square by a square is equal to this side ته به هم a square ملټیپلای کې 0 سره دا a به د سره ملټیپلای شي دا به شي a square x square او دا a square چې د سره ملټیپلای شي نو دا a square به ختم شي پاسه به راشي minus b square minus 2ac او x او دلته a square ملټیپلای شي دا دواړه به ختم شي دلته به پاتې شي c square is equal to دا به شي a square د 0 سره ملټیپلای شي نو 0 راځي یعنی تاسو سره ایکویشن راغی a square x square minus دا به شي b square minus 2ac x plus c square نو دا موږ سره هغه ریکوایرډ کوادریټیک ایکویشن راغی د کمې د پاره چې موږ له